بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. د پروګرام تړون سره زم تاسو کوربه شمس مومن. قدرمنو کتونکو تاسو ته معلومه ده چې تړون پروګرام داغه غرض او غایت داغه مقصد چې د اغا د قبایلی ضلعو په صورتحال باندې خبره ترې کول دي چې کوم انضمام شوی دی د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې دغه بنیادی مقاصد سو آیا دغه مین سټریمینګ چې دی دا په پوره انداز کې اوسه پورې شروع هم دی کم چې دغه لپاره لایحه عمل تیار شوی او آیا دغه لایحه عمل مطابق پاغه باندې ګامونه پورته کیږي د حکومت اړه کنه پورته کیږي. قدرمنو 13 پروګرامونه موږ مسلسل د کرونا په صورتحال باندې وکړل ځکه چې په ټوله نړۍ کې دغه صورتحال دی او دغه د وجې زموږ هم مجبوري و چې پاغه باندې خبره ترې کوو. نن به هم موږ کوشش کوو چې د پروګرام په اخره کې سلګ غونټه دغه په صورتحال باندې هم خبره ترې وکړو. خو چونکې د قبایلی ضلعو چې کوم انضمام شوی دی دغه نه پس عام طور باندې قبایلی عوام اوس دغه ګیله کوي چې موږ سره کوم وعده شوې دي کوم وعدونه شوې دي د ان اف سي ایوارډ کې موږ ته پیسو راکولو دغه علاقو کې ترقیاتي کارونه تیز کول اغل ته چې د عدلیه په انداز کې غزول څنګه چې په نور صوبه کې دا نو هغه بر سپیډ کې په هغه رفتار سره نه دي شروع څنګه چې پکارو. نن پروګرام کې موږ خبره ترې په دې باندې کوو چې دغه وجوهات سدي د رفتار ولې سلو دي کمې پیسې چې په دغه علاقو کې د ترقۍ لپاره مختص کیږي دغه پیسې ولې نه لګي هغه کې د نه خرج کېدو وجوهات څه دي کال ختمېدونکی د 10 میاشتې د فاینانشل ایر وشولې په هغې کې اوسه پورې څلورمه حصه پیسې هم نه دي خرج شوي کومې چې د دغه علاقې لپاره مختص شوي دي. په دې باندې به خبره ترې کوو او ما سره په سټوډیو کې مېلمه دی ساجد خان مومن د پی ټي آی رهنما دی د قومي اسمبلی ممبر دی او چیرمین دی د سټینډینګ کمیټې برای سیفران. ساجد خان مومن تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه شمس مومن. ما سره دویم ملمۍ د هغه کمیټۍ چیرمین کومه چې سابقه حکومت جوړه کړې وه دغه انضمام نه مخکې چې د قبایلي عوامو رای معلومه کړی شي سرتاج عزیز صاحب دغه کمیټۍ مشري کوله او ډېره اعلی سطحي کمیټي وه په هغې کې وفاقي وزیران شامل وو په هغې کې د خیبر پښتونخوا ګورنر صاحب شامل وو د هغه وخت د هغه کمیټۍ چیرمین سرتاج عزیز صاحب چې سابقه صوبایي وزیر هم دی د مسلم لیگ نون رهنما دی هغه به هم زموږ سره د ټلیفون په لاره باندې ملمه وي. د هغې نه علاوه الحاج شاجي ګل صاحب څوک چې زوړ د قومي اسمبلی ممبر او په دغه انضمام دپاره دا خبره د چا نه پټه نه ده چې د هغې دپاره الحاج شاجي ګل صاحب د شهاب الدین خان چې دواړه په تیر وخت کې د قومي اسمبلی ممبرانو هغوی ډېرې زیاتې هلې ځلې د دې دپاره شاملې وي نو هغه به هم په پروګرام کې اخلو چې د هغوی نظر پرې واخلو چې یاره په دغې کې اوس څه رکاوټونه دي او د هغې دوی څه حل تجویز کوي. زه شروعات کوم د ام ان ایس سره ساجد خان مومن چونکې د حکومتي پارټۍ سره تعلق لري. ساجد خان د ټولو نه اول کرته همدا ووایي چې آیا تاسو به حیثیت ام ان ای خو د هغې سره سره تاسو هم په دغه هلو ځلو کې شرکت کړی دی په دغه کې چې دی تاسو احتجاجونه کړي دي منډې ترړې مو وهلي دي چې کوم انضمام کېده هغه د فیض صاحب یو شعر دی هغه وایي چې وہ انتظار تا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. آیا تاسو مطمئن یې چې تر اوسه پورې په کوم انداز کې دغه پروګرس شروع دی د قبایلي سیمې د انضمام په خپله تاسو ته مطمئن یې؟ شمس مومن صاحب لومبیا خو سټوډیو ته د راغوښتلو ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو لومبی ذکر وکړو چې شاجي ګل صاحب او شهاب الدین خان یو سټرګل و. زه دا وایم چې څومره سیاسي ورونه دي او څومره صحافین دي څومره اویر زمونږ قبایلي ورونه دي د دې دپاره حقیقت دا دی چې د ټولو ملګرو ډېر زیات کوششونه او که تاسو وګورئ مطلب د اف سی آر ختمېدو دپاره او بیا د مرجر حوالې سره کله چې مرجر وشو نو هغه ټیم کې شاجي ګل صاحب چونکې زما اواز به اوري هغه ټیم کې هغوی یو خبره وکړله چې موږ اوس آزاد شولو څنګه چې پاکستان 1947 کې آزاد شو کوم مشکلات نو هغه ټیم کې زموږ قبایلو چې څوک په میډیا باندې راتله په سوشل میډیا باندې هغوی به ویل چې یاره موږ اوس آزاد شو. نو حقیقت دا و چې څنګه پاکستان آزاد شو چیلنجز و مشکلات و همدغه رنګ زه دا یم چې موږ ته هم چیلنجز او مشکلات و څه شوي نه و. حقیقت دا دی چې عدلیه دلته راتلل او بیا د خاصدار او د لیوي چې کوم هغه یو منظم فورس ته بدلیدل نو دا ډېر یو غټ چیلنجز و هغه الحمدلله دغه څیزونه چې کوم دي دومره سموتلی وشولو چونکې که تاسو وګورئ زموږ چې کوم ګورنمنټ و هغې د شروع نه هم دا د مرجر کوششونه شروع او د سرتاج عزیز صاحب چې کومه کمیټي جوړه شوله هغه پروګرام تاسو ته وپته چې زموږ هیډ کوارټر ته راغلي و تاسو هم وایي موږ
مونږ مو هغې کې چې کوم په کوم قبایلو کوم علاقې ته بتلل د مشرانو کوم هغه بدنظمي به کېدله یو څیزو شروع زمونږ د ګورنمنټ چې شروع ونه زه دا وایم چې هغه ټول بوج موږ ته پاتې شو الحمدلله که تاسو وګورئ څنګه چې ما د عدلیې خبره وکړه د پولیس خبره مې وکړله دغه سیزونه الحمدلله ډېر په ښه طریقه باندې دغه شو زه دا یم چې اوس په تاسو دام نه اورئ چې یاره بالفرض شب قدر کې یا مطلب موږ نور سیټل ایریاز چې کوم دي هلته عدلیه کې دا سهولت شته دی او په قبایلي سیمو کې نشته دی الحمدلله که تاسو وګورئ که زموږ عدلیه ده او که نور زموږ د فنډینګ حوالې سره تاسو وګورئ زموږ چې کومه تاسو وختي خبره وکړه 83 بلین چې موږ ته کمې ریلیز شوي دي چونکې تاسو ته به پته وي چې زموږ کوم ډپارټمنټ دي هغوی لا هغه عمره کیپیسټي نشته دی او دا کیپیسټي به انشاءالله کال په کال باندې زیاتېږي کوم 10 year پلان چې دی انشاءالله زه دا وایم چې که تاسو ساجد صاحب زه په دې باندې زه تاسو لږ غونډې درول غواړم تاسو ویلې چې د هغوی کیپیسټي اوسه پورې نشته دی د دغه انضمام نه مخکې چې کله د علاقه فاټا وه چې په هغه وخت کې به ته بلیک هول ویلي چې یاره څومره پیسې راځي نو په دغه توره کنده کې ورلویږي او ورکېږي پکې نو په هغه وخت کې تقریبا همدغه 14 اربه 14 اربه روپۍ سالانه هغه وخت کې هم دوی خرج کولی شولې د انضمام 2 کاله اوس وشو او د وزیر اعظم صاحب بار دا د دې خبرې اعاده کوي چې یاره زما ټول نه زیات ترجیح او فوکس چې دی دا په قبایلي ضلعو باندې دی او د هغې په ترقۍ باندې دی حکومت خو ورته 3 اربه روپۍ مختص کړي دي خو اوسه پورې 14 اربه پکې هم نه دي لګېدلي 2 میاشتې صرف پاتې دي 10 میاشتې ختمې شولې په دغه 2 میاشتې کې به آیا دا پیسې واپس هماغه شانتې تورې سوړو ته به ورلویږي ختمېږي او که نه په صحیح طریقه کې لګېدلی خو په کار چې په دې 10 میاشتو کې لګېدلی وي یو خدا د شمسمان صاحب لکه دا چې کوم دي ښې ټیک ټاک لګي زه به صرف د خپل ضلع محمد خبره وکړم چې څنګه تاسو ویلې دغه سیس چې کومه دی زما په خپل ضلع کې مخکې دغه کیپیسټي ما چې کوم هغه لیول باندې ویل چې زموږ SNW ډپارټمنټ په زه تاسو ته یاد کړم مخکې هغوی نه ما اکسین نه تپوس وکړو چېرې تاسو مخکې تاسو دومره پروجیکټس چېرته راغلي دي دومره غټ پروجیکټس زما تقریبا ضلع محمد کې زموږ 2 پروجیکټ شروع دي یو د 64 کیلومتر دی یو د 40 کیلومتر دی د یو کاست چې کومه دی 1 ارب 71 کروڑ روپۍ دی د بل چې کومه دی هغه 64 کروڑ 18 لاک روپۍ دی دا لکه دومره غټ پروجیکټس زموږ دغه ادارو مخکې نه دي کړي الحمدلله په هغې باندې کار شروع دی بل دا چې دا پیسې څه چېرته ځي نه دغه به الحمدلله لګي د خیره سره دا لیپس کېږي نه د AP چې کومې دغه دي څومره اماونټ دی بل دا چې اوس زموږ تېرې ورځې زموږ په ضلع محمد کې زموږ چې څومره د اپوزیشن MPs دي او که د ګورنمنټ دي زموږ مشترکه یو میټینګ وشو او هغې کې موږ د ډیولپمنټ چې څومره پروجیکټس دي په هغې باندې موږ پلان لګوي جوړو یو میټینګ پکې وشو نور میټینګز به کېږي چېرې دومره اماونټ دی دا موږ په کم سیکټر کې ولګوو نو انشاءالله هغې کې یوازې دا نه ده چې PTI ګورنمنټ هغې کې داسې یو قدم اخلي چې اپوزیشن یا نور زموږ چې څومره ګوندونه دي هغه به موږ اعتماد کړي نه بلکې عام کمیونټي هم څومره سیشنز وشو تاسو به کتلي خبره خو صرف مومندو ته راوستل نه غواړو دا د ټولو قبایلو پروګرام دی په کار چې موږ په هغې باندې وکړو خو یو تاسو چونکې د میټینګ ذکر وکړو نو زه غواړم چې پوښتنه درنه وکړم دا تاسو چې اوس کوم میټینګ کوئ صرف 2 میاشتې پاتې دي نو آیا په کار نه وه چې دا میټینګ د نن نه 6 میاشتې یا 8 میاشتې مخکې شوی وی دویم دا ده چې ستاسو د خپل د اپوزیشن چې کوم منتخب ممبران دي په خپل منځ کې د انډرسټینډینګ صورتحال دا دی چې اوسه پورې د یو بل خلاف هم سټیګانې راغستې دي او ډیولپمنټل کارونه نه کېږي په ایجنسۍ کې چې په ضلع کې په مومن ضلع کې د ترقیاتي کارونه ولاړ دي آیا دا مناسب نه و چې تاسو دغه مسلې په خپله باندې حل کړی وی او مطلب دا دی چې مخ په وړاندې په شریکه باندې تللی وی یو خو دا ده لکه څنګه چې تاسو وویل زما په حیث دغه که 2 میاشتې زه یم چې کال مخکې شوی وی خو چونکې چې اوس وشلو ښه خبره ده چې دغه میټینګز وشي راروان لاهي عمل تیار شي دغې باندې خو زموږ انډرسټینډینګ ډیولپ دی زه د میډیا په وساست سره د مشرق TV په وساست سره زموږ چې څومره اپوزیشن MPs دي هغوی زه ټولو ته دا وایم چې انشاءالله زما د طرف نه یو سټیم نشته دی موږ چې څومره ADP دي تقریبا هغوی 3-4 سټیګانې راخیستې دي زما د طرف نه څه سټی نشته دی د هغوی د طرف نه سټیګانې دي نو زه دا وایم چې زموږ چې څومره عوام دي هغه هم په دې باندې پوهېږي چونکې موږ رولینګ پارټۍ سره زموږ تعلق دی بل دا دی چې اوس که بالفرض یو فنډ میلاویږي زموږ د
مرکز نه ملاویږي، هغه صرف مطلب دا دی چې خپل سپیشل فند موږ ته ملاویږي. یا داسې ده چې خان صاحب که تاسو وګورئ ما مومندو ته الحمدلله 2 ګیدرینګز ته راوستو، هغې کې سی ایم ډایرکټیوز یو سیز مطلب دا دی چې منظور شي یا د پی ایم ډایرکټیوز باندې دغه شي او هغې باندې هغه خلک سټې روان. نو زه دا وایم چې دا صحیح ده. دغه نه به تیر شو مخکې ځکه ځو چې د ټولو قبایلي علاقو په هغه باندې خبرې ترې وکړو. ساجد مومن صاحب دغه انتخابات چې کوم د صوبایي اسمبلی وشو، ښکاره خبره ده زموږ نمایندګان چې دی په صوبه کې کېناستل په ډومبي ځل باندې، خو د هغې نه غټه مرحله چې کومه وه هغه د بلدیاتي انتخاباتو وه. ولې چې په پرایمري بیس باندې او نچلي سطح ته چې د اختیارات تقسیمول دا ستاسو د پرایم منسټر ستاسو د پارټۍ د سربراہ د عمران خان صاحب یو خواب هم و، هغه چې د تیر ځل په 2015 کې چې کله دغه انتخابات په صوبه کې کول نو هغه هم دا به ویلي چې یاره دا یو انقلاب دی. په قبایلي ضلعو کې دغه انقلاب تاسو کله ګورئ؟ د دغې لپاره څومره هلې ځلې تاسو کوئ؟ د هغې لپاره حکومت څومره تیاری کوي؟ هر څه چې دی پینډینګ ولاړ دي. زما په خیال تقریبا د دسمبر کې بلدیاتي الیکشن کېدونکي وو او هغې کې زما په خیال څه بله خبره نه وه، خو دا وه چې د کرونا دا کومه مسله راغله. تاسو پرون چې کوم سټیټمنټ کتلي نو زه دا یم کیدی شي څه نه څه ډیلی شي، خو د عمران خان چې کوم منشور دی زموږ د پارټۍ چې کوم منشور دی انشاءالله بلدیاتي الیکشن به کېږي، ضرور به کېږي د خیره څه. ځکه دغې نه بغیر موږ سره بله لار نشته. څومره پارلیمنټیرین دي دا دلته د قانون سازۍ دپاره ځي، هغه د دې دپاره نه ځي چې یاره دلته د ټرانسفارمر وشي یا دا وشي هغه وشي. زموږ چې کوم د سپیشلی زموږ قبایلو ته څه ضرورت دی هغه دا دی چې موږ د خپل علاقې دپاره قانون سازي وکړو، هغې دپاره اواز پورته کړو. څومره محرومۍ دي زموږ کار هغه دی. زموږ کار دا نه دی. زه دا وایم چې وزیر اعلی صاحب زموږ سبا چې کوم میټینګ دی هغې کې به هم انشاءالله موږ دا فوکس کوو که د نور کې پی کې دپاره هلته بلدیاتي الیکشن شوي دي، هغه خلکو دغه سیز لیدلی دی. زموږ د قبایلو دپاره ډېر انتهایي ضروري دی چې ګراس روټ لیول باندې هغې کې لیډرشپ راپورته شي، بیا چې کوم مسایل دي هغه د ګراس روټ لیول نه راپورته شي. نو انشاءالله زما امید دی چې زر تر زره به کېږي د خیره سره. او زه دا وایم چې د ټول خیبر پښتونخوا د ټول پاکستان سره موږ چې د قبایلو څومره نوجوانان دي هغوی ته موږ دا زیری ورکوو انشاءالله چې دا به کېږي څنګه چې د عمران خان منشور دی. او بل عمران خان بلدیاتي الیکشن دپاره که تاسو وګورئ هغه د خیبر پښتونخوا چې کوم هلته بلدیاتي الیکشن کړی او ټول پاکستان کې هغه د 2018 الیکشن کې دا د هغه یو سلوګن و چې یاره ما په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي الیکشن کړي او هغې موږ له دا ریزلټ راکړو. نو زه دا یم چې دغه رنګې به اوس موږ په ټول پاکستان باندې الحمدلله رولینګ پارټي، نو زه دا یم چې انشاءالله په ټول پاکستان کې به انشاءالله موږ بلدیاتي الیکشن کوو د خیره. ساجد خان ستاسو تعلق څنګه تاسو ویلي چې د رولینګ پارټۍ سره دی، کله نه چې انضمام شوی د هغې نه پس یو کمیټي د وزیر اعظم صاحب په مشرۍ کې جوړه شوې ده د قبایلي ضلعو د دغه امپلیمنټیشن پلان دپاره چې دا وګوري چې څنګه چللی. یو کمیټي چې دی وزیر اعلی صاحب جوړه کړې وه او 3 میاشتې پس یې واپس هغه کمیټي ختمه کړله. یو کمیشن چې دی یا کمیټي ورته وایي کمیشن ورته وایي هغه گورنر صاحب ځان له جوړ کړی. ستاسو په نوټس کې داسې څه شته دی چې د دغه کمیټۍ کوم اجلاس په تیر 3 میاشتې کې د یو کمیټۍ هم اجلاس شوی؟ د خان صاحب سره خو وزیر اعظم صاحب سره زموږ د فاټا چې څومره پارلیمنټیرین هغوی زموږ ټولو تقریبا میټینګونه کېږي او اوس د کرونا په وجه باندې الیکشن ته ډیلی شولو. بل تاسو د وزیر اعلی صاحب د کمیټۍ خبره وکړه، هغه ټایم کې صرف د پی ټي ایم دپاره جوړه شوې وه او هغې کې موږ زموږ د اپوزیشن چې څومره ایم این ایز وو څومره سینیټرز وو هغه چونکې هغوی ویلې چې یاره موږ له تاسو د یوازې د فاټا نه کمیټي مه جوړوئ، موږ له ټول پاکستان نه چې کوم ممبرز دي هغه موږ له راکوئ. نو هغه د هغې په وجه باندې هغه کمیټې چې کوم افادیت وو هغه ختم شو. باقي گورنر صاحب چې کوم هغه کمیټي نه وه، هغوی جرګه سیستم چې کومه دی هغه جوړو، هغې باندې بیا وروسته ابزرویشن دا رالل چې دا به جوډیشي سره او دا به یو ټکراو به جوړ شي، یو طرف ته به جرګه فیصله کوي بل طرف ته به جوډیشي. نو د هغې په وجه باندې د هغې چې کوم افادیت و هغه هم ختم شو. اوس وخت کې که تاسو وګورئ زموږ قبایلو کې صرف او صرف څنګه چې سیټل ایریا کې دي هغه عدلیه فیصله کوي. دویم نمبر باندې زموږ ډي پی او چې کومې جرګې جوړې کړي دي زموږ چې دلته څنګه ډي آر سی ده په سیټل ایریا کې هم هغې ته جرګې حواله کېږي او هغوی دا سیسټم مخکې چلی که عدلیې ته ځینې څیزونه چې کومه دي ډي پی او هلته هغوی ته هغه کیس مارک نه کړي همدغه جرګې ته راوړي. خبره ترې به زموږ ستاسو جاري وي دا وخت کې اخلو یو وړوکې غونډې دمې نو د مسلم لیگ نون رهنما او دغه کمیټۍ چیرمن چې دغه انضمام د پروسس لپاره جوړه شوې وه سرتاج عزیز صاحب به موږ سره د ټلیفون په لاره باندې ملمه وي. د دې دمې پورې زموږ سره یې اوسئ.
قدرمنو پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام زموږ شروع دی تړون. ما سره په سټوډیو کې ملمه دی ساجد مومن صاحب د پی ټی آی رهنما او ایم ان ای، او دا وخت کې د ټلیفون په لاره باندې زما سره ملمه دی سابقه وفاقي وزیر او د مسلم لیگ نون رهنما سینیئر سیاستدان سرتاج عزیز صاحب. سرتاج عزیز صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم جی. سرتاج صاحب پښتنه درنه دا کول غواړم چې تاسو دغه کمیټې چیرمن وای چې کومه سابقه حکومت د فاټا د انضمام لپاره یا دغه د مینستریمینګ لپاره جوړ کړي و. تاسو یو پلان ورکو او ډیره اعلی سطحي کمیټي و او په هغه پلان مطابق دغه کې چې کوم تاسو له عمل ورکړو هغه انضمام خو روستو خبره ده، خو دغه نه مخکې چې کوم آئینی ترمیم پای کې ډیره ډیلی رااله. دغه ډیلی وجوهات سو او تاسو چې کوم له عمل جوړ کړو دغه بنیاد سوجي. لکه تاسو خبرې د فاټا اصلاحات یو دا زمونږه چې کوم 2013 والا منشور د انتخابي هغه کومه دا وعده کړې و چې integration of federally and provincially administrated areas into the country's political mainstream by extending to its people the political rights enjoyed by citizens of Pakistan. نو دا زمونږه وعده او د حواله سره نومبر 2015 کې فاټا ریفارم کمیټي جوړه شو. موږ 15 کسان او هغه خپل کار شروع کو او موږ وواړه کومې جنشان کې هغه کې دورې وکړې او تکي جرګې وکړې، خلکو سره خبرې وشوې او کافي کنسلټیشن موږ نه میاشتو کې دنه خپل رپورټ یعنی اگست 2016 کې پرایم منسٹر او نیشنل سیکورټي کمیټي ته پیش کړه. ٹھیک ده. نو فیصله وکړه چې دې کې پارلیمنت سره مشوره پکار ده. بیا سپتمبر کې رپورټ پارلیمنت ته لاړ او چې 2 میاشتې کې پاره باندې بحث شو. دسمبر کې موږ خپل سفارشات فائنل کړ هغه په کابینه ته لاړ. نو 2 مارچ 2017 دا تاریخي ورځ ده چې هغه ورځ کابینه زموږ چې کوم مین سفارشاتو چې فاټا دې دغه سره کې پی سره مټ شي، اف سی آر دې ابالیش شي او زموږ کوم های کورټ او سپریم کورټ دی فاټا راشي. نو دا بنیادی فیصله په 2 مارچ 2017 کې وشوه. نو هغه سفارش چې د دې امپلیمنټیشن یعنی کوم عمل درآمد دی هغه لپاره زموږ چې کومه فاټا کمیټي و هغه به یو کابینټ لیول امپلیمنټیشن کمیټي هغه کې به چیف منسٹر کې شامل شي، چیف سیکرټری به شامل شي، کمانډر کور کمانډر چې دی 11 کور والا هغه به شامل شي. دا به نگرانی کوي چې دا سفارشونه به څنګه دي. دا جولای کې حکومت بدل شو. هغه نه پس ما خاقان عباسي صاحب نوې پلان شو هغه دا سفارش وکړو چې دا کمیټي تاسو اپګریډ کړئ او بجای زما تاسو په خپل پلان منسټر دا چیر کی هغه کې آرمی چیف هم هغه کې شامل شي، هغه سی ایم او سی او ایس او کمانډر نه علاوه دا سفارش پلان منسټر صاحب منظور کو او دا نیشنل لیول امپلیمنټیشن کمیټي چې د ستمبر کې خپل میټینګ کو دا یو ډېر مرحله وا او د کمیټي ډېر زبردست کار وکړو. هغه نه پس چې دا صحیح رپورټ په څنګه امپلیمنټ شي. نو دې کې زموږ ستمبر کې چاول میټینګ وشو هغه کې دا تاسو چې دا پولیټیکل مینستریمینګ چې مرجر دی دا بجای خود نشي کېدای سو پر چې دې سره administrative mainstreaming نشي، یعنی چې کوم انتظامی سیزونه دی ټول چې دفترونه او ټول administrative نظام چې دی هغه پکې رانشي او هغه پورا نشي راځي سو پر چې لیګل mainstreaming نشي چې هلته کوم ډسټریکټ کورټ دی دا وی سره تنظیم دی هغه پورا شي یا اکونومیک mainstreaming پکار چې ترقیاتی عمل ته شي او اخر کې سکیورټي mainstreaming ولې سیکورټي نظام کې ټیکنی نه اقدام کار کې دي شي نه ټیټه کار کې دي شي. نو دا چې کوم خبره وي صحیح دا زما خیال دی ډېر اهم دی چې د دې ټول اصلاحاتو سیکوینسینګ او د دې چې کوم ټایم دی هغه په څنګه کې سرتاج صاحب دا راته وایي چې ډایرکټریټ اف ټرانزیشن اف ریفارمز چې تاسو کوم تجویز کړو هغه دغه نشواله او په یو ځل باندې یعنی یکدم دغه انضمام په وجه باندې څه مشکلات دي تاسو په خیال باندې چې کوم مشکلات دي موجوده حکومت ته دي آیا دغه وجه دغه چې دا یکدم رسو شو او یو هغه ډایرکټریټ نه جوړ شوی کنه نور څه وجوهات هم تاسو په ذهن کې دي؟ دا کې بنیادی خبره موږ چې محسوس کا غدا چې administrative mainstreaming چې دی هغه کې نه بغیر نشي کېږي او کې کوم عمل دخل دی یا کوم ځمونه
څه هغه وخت راځي چې هغه مرجر شي نو دا د 15 کال وخت دی دا موږ فدرال ګورنمنت خالی حالت کې دا ټول مین سټریمینګ نشي کولی نو دې لپاره زموږ کوم ولنه میټینګ او د اکتوبر کې دویم میټینګ کې دا فیصله وشوه چې دا 15 کال ترانزیشن پیریډ چې دی دا اوس ریډیوس کول پکار دي چې هغه کې دا ټول سيزونه سایملټینسلی رواني صوبه خپل کار کوي فدرال ګورنمنت خپل کار کوي نو بیا به دا امپلیمنټ شي کني نشي نو دا په اکتوبر کې دا فیصله وشوه چې هغه وخت دا ماسه مونږه چې اوس عیني ترامین د پاره چې 2/3 میجارټي پکار ده هغه قریبا داغه انډیکیشن راغی چې هغه موجوده ده ولې پارلیمنت کې د ډېر भरपूर حمایت شو د مرجر تجدید لپاره سوای یو هغه پارټي نظام د مخالفت نو کړي نو دا موقع ډېره خدا نو کومه مرجر نه وکړي نو فرنټیر ګورنمنت یا کېټي ګورنمنت چې کوم ځمېداري ده ایڈمنسټریټیو مین سټریمینګ لیګل مین سټریمینګ سکیورټي مین سټریمینګ پولیس نوټس نه هغه غي نه شو کولی انډایرکټلی یا صرف کنسلټیشن په دې سره نو دا چې موږ وکړه نو دې کې بیا چې کوم ضرورت هغه تاسو خبرې هغه نه چې هغه کې یو ریګولیشن پکارو اف سی آر کې یو عیني درمین پکارو چې البته کې کوم دغه دې نوې اسمبلی شکلونه دي هغه منظور شي بیا هغه نه پس چې کوم دغه کې administrative economic mainstreaming لپاره هم کار وشو دا څنګه موږ بیا هغه درې میاشتو کې دنه په دې معنی ډېر سپیډ سره کار وشو چې هغه ریګولیشن هم جوړ شو کانسټیټیوشنل امندمنت هم جوړ شو لیګل اکشن چې کوم او تو هغه چې ایجنسیانو کې ټرابل ډیسټریکټ جوړول او پی ان ډي سي کول هغه په 14 مئی باندې 24 مئی باندې خدا دې چې مرجر نه پس صوبایي الیکشن چې هغه شوی دي او هغه وایي سره 21 ممبران چې د فاټا ندی فاټا ډیسټریکټ نه هغه اسمبلی کې شامل شو دا یو اهم قدم بل خبر دا ده چې بارډر فنسینګ کې هغه سفارش شو چې هغه کې البته کې سکیورټي د کوم باندې شي او البته خلک نه راځي او غلط ټیرریست سمګلر یا نوٹ هغه باندې هم فکر شوی دی او بارډر فنسینګ کافي کوشش شوی دی دریم فکر چې کوم شوی دی هغه دا دی چې 72 بلین روپے چې دی هغه د کال کې هغه ډیولپمنٹ لپاره الوکیټ شوی کوم مصیبت دا دی چې هغه پیسې الوکیټ شوی دي خو هغه امپلیمنټیشن لپاره نه پروجیکټ جوړ شوی دي نه کیپاسټي د شوی دا زما دا اندازه ده چې نه پیسې به خرج نشي 1/3 به خرج شي نو هغه پیسې چې کوم رسیدي کا ختم شي مشکل 24 سبا ورسي بالکل او ټول نه غته خبردار چې لوکل باډي الیکشن کیو هغه پکارو چې د جنرال الیکشن نه فورن پاس شوی وي او دا 2019 کې پکارو چې لوکل باډي الیکشن ولې چې د فرنټیر لوکل باډي ځا موجود دي هغه کې ډېر اسانه سره دا کې دي شو 30% ریسورسز باقي تلو هغه هم پیسې زر خرج شوی او خلک به مقامی سطح باندې پروجیکټ ډېر زر جوړي دا لوی پروجیکټ دي هغه چې وخت لګي 30% د لوکیشن تلې لوکل باډي ته ډېر ښکار شوی وړوال سکیمونه جوړ شو خلکو ته روزګار راشي او کار روان شو نو دا چې درې خبرې دي کنه دا ډېر اهم دي او یو بل چې کوم باندې ښکار نه شي دا جو پروګرس دی هغه دی ډیسټریکټ او لوور کورټ چې دی ټرایبل ډیسټریکټ کې هغه کاله چې موږ 2017 کې بجټ منظور کړو پېښور هائی کورټ لپاره چې سرو تقریبا 4 روپے هر ایجنسی کې د خپل ډیسټریکټ کمپلیکس لیګل کمپلیکس جوډیشل کمپلیکس جوړ شي هغه اوس په کرایه بلډینګونو کې چې د کار روان دي جوډیشل افسر انویسټیګیشن افسر هغه ټول کار لا سم نه شي نو دې په وجه سره حالت کې او تاسو ګوره چې خلکو خپل جرګې شروع کړې دي سرتاج عزیز صاحب اخیری پوښتنه د نظر کې دغه کومه چې د قبایلی ضلعو په حق باندې چې د موجوده حکومت کم ګامونه پورته کړي دي تاسو دغه ته په کم نظر باندې ګورئ آیا دغه سره مطمئن یې کنه په دې کې نور بهتري ممکن و دغه ما خیال د ټول ناسوسنا خبره ده چې زموږ د نېشنل لیول امپلیمنټیشن کمیټي چې و چیر بای د پرایم منسٹر هغه یو میټینګ هم د شوی ده او دې لپاره چې فدرال ګورنمنت په دې کې خپل مسر د چتنه راغته صوبې ته کار کوي نو صوبې ته کارونه کول شي او کاغه درې میاشتو کې یو میټینګ کې ده
او دا پروګرسیو وی کړو چې لوکل پروجیکټ کله کېږي ډیولپمنٹ کې څومره پروجیکټ جوړ شوی دي جوډیشل انفراستراکچر څومره شوی دی نو کار به نشوي نو کدلته نه څه تاسو نه کېږي او حالت کې څنګه خطرات وغیرہ خو دې دي کارونه خو دې دي نو هغه بیا بیوروکراټیک لیول باندې دومره زبردست کار نشي کېدی یو جهان مننه جی ضرورت دا دی چې دا نېشنل لیول کمیټي د پرایم منسٹر هر درې میاشتې په شوري چې دا پروګرس څنګه دی او دې له بیا جلب ورکی چې دا تیز قدرمنو تاسو واورید سرتاج عزیز صاحب پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ نون رهنما د قبایلی ضلعو د هغه د انضمام دپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه یا د هغې د مینسټریمینګ دپاره د هغې چیرمین او فاټا ریفارمز کمیټي چې کومه وه د هغه خبرې اترې تاسو واورېدې او خاص کر هغه چې وایي چې موجوده حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي په دې حواله باندې هغه ډېر ښه ډیټیل وویلې یو وړوکې غوندې دم اخلو پروګرام کې واپس به راځو پروګرام ته زموږ سره اوسئ قدرمنو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو سرتاج عزیز صاحب هم تاسو واورېدو ساجد مومن صاحب زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی ساجد مومن صاحب سرتاج عزیز صاحب وایي چې دغه کمې پیسې مختص شوي دي د قبایلي ضلعو دپاره مخکې هم تاسو نه ما دغه پوښتنه وکړه تاسو وایي چې زموږ کیپیسټي نشته دی څه یقین ورکوئ خپلو کتونکو ته خپلو ورکرانو ته او هغه خلکو ته چې کومو سره تاسو وعدې کړي دي چې موږ به دا قسم له انقلابي ګامونه به پورته کوو دغه کیپیسټي به کله پورې ښه شي چېرې دا پیسې ولګي د شوکت عزیز صاحب خبرې موږ واورېدلې سرتاج عزیز صاحب هغه په خپله دا خبره وکړله چې چېرې 2013 الیکشن کې موږ دا د مینیفیسټو از موږ چېرې مرجر بیا هغه سیز را روانو څنګه چې ما وختي ویلې چې 2018 ته تقریبا نږدې هغوی دا مرجر وکړو لکه دومره ټیم هغوی په دې باندې واخیستو بیا دې دوران کې که تاسو وګورئ زموږ تقریبا 2 کاله لا نه کمپلیټ کېږي دې کې که تاسو وګورئ څنګه تاسو ته مو ویل چې دومره غټ چیلنجز وو چې هلته عدلیه راتلله او بیا دغه څومره پولیس او یو سیز بل سیز دغه سیزونه چې کوم دا ډېر غټ چیلنجز وو زه دا یم چې د هغې نه بیا که تاسو وګورئ هغه یو طرف ته اشاره وکړله د پرایم منسټر صاحب حقیقت دا دی پرایم منسټر صاحب موږ سره باقاعده زموږ چې څومره د فاټه پارلیمنټیرین دي موږ سره میټینګز د هغه باقاعده کیږي او هغه یوازې صرف د خپل چې زموږ کوم رولینګ پارټي د هغوی سره نه بلکې د اپوزیشن چې څومره سینیټرز دي څومره MNAs دي ټولو سره کیږي او د هغوی نه تجاویز اخلي دغه ښه باقاعدګۍ سره کیږي باقي د پیسې د نه لګېدو زه دا وایم انشاءالله زما د یقین دی ما چې مخکې کم طرف ته اشاره کړې وه د کیپیسټي طرف ته هغه طرف ته هغه هم اشاره وکړه ده زه دا وایم چې دا کیپیسټي به انشاءالله اوسه پورې چې څومره هوم ورک وشو ګراوند باندې به کار زه دا وایم چې زموږ د راروان جون نه انشاءالله شروع کیږي د خیره سره که تاسو وګورئ زموږ پیپر ورک او هوم ورک او دا څیزونه چې روانو اوس انشاءالله موږ د امپلیمنټیشن طرف ته روان یو د خیره سره ډېر ژر به انشاءالله حل د دې ثمرات ساجد خان ته زموږ سره او الحاج شاجګل صاحب څوک چې پخوانی MNA دی او چا چې د دغه انضمام دپاره ډېر په کلاو مټ باندې چې دی کار کړی دی دا وخت هغه هم زموږ سره ټلیفون په لاره باندې موجود دی شاجګل صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم جی شمس مومن صاحب تا ستا ټیم ته ټولو کتونکو ته ما طرف نه سلامونه مهرباني سر ما سره په سټوډیو کې ساجد مومن صاحب موجود دی سرتاج عزیز صاحب ستاسو نه مخکې موږ په ټلیفون باندې اخیستی و هغوی هم را سره خبرې اترې وکړلې تاسو ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې وي او ستاسو یو خپل ټارګټس په ذهن کې ایښي وو څنګه ساجد مومن صاحب وختي وویلې چې کله انضمام وشو نو تاسو په لومړي ځل باندې وویلې چې یاره موږ اوس آزاد شو څه ګڼئ دغه ازادي چې دا هغې نه اوسه پورې مطمئن یئ آیا د ازادۍ د سفر په صحیح انداز کې روان دی که نه د دې نه تیزېدل ورله پکار وو شمس مومن صاحب بدقسمتي مونږ خپله د ځان نه ګڼو بدقسمتي ساجد مومن صاحب ما خفه کېږي دغه موجوده حکومت ته ځکه چې دوی ته دومره غټ کریډټ میلاوېدلو په دې فاټا مرجر باندې چې دوی ډیولپمنټ کړی وای چې دا به کېدی چې پاکستان قید اعظم جوړ کړی وو خو په حقیقت کې مکمل PTI کړو عمران خان کړو خو د بده مرغه عمران خان هغه شان ذمہواري پوره نه کړه او دا حقیقت ته چې څومره پته عمران خان ته د فاټا متعلق وا هغه به د کرکټ په وخت کې تلو راتلو دلته به هر ځای ته تللی و نو هغه ته ټوله پته وه او بیا په هغه کې په هاوس کې دننه هم چې کومه خبره به راله د زموږ او د ده پارټۍ ملګرتیا کړې ده خو افسوس چې 2 کاله دوی ضایع کړل په دې 2 کاله کې NFC ایوارډ والا پیسې چې موږ ته راکړې وای شمس مومن صاحب او ورسره چې کوم په 10 کاله ریفارمز پلان ورکړی شوی و ټیم فریم
نو هغه چې کم 25 بلین مونږ ته ملاوي دي ډیولپمنٹ هغه چې راته راکړی وای نو د فاتا تقدیر په بدل شوی وای خلکو ته په پته لګېدلې وای چې موږ اویا کاله څنګه تیر کړي دي او چې دا مرجر وشو نو موږ ته ټول انساني بنیادي حقوق ملاو شول چې کوم ملک کې د کراچي اسلام آباد او د لاهور خلکو ته حاصل دي په افسوس چې عمران خان که هیڅ شی نه وای کړی او قوم دې دا ویلې پاکستاني قوم ته چې ما ټوله توجه صرف په نوي مرګ ډسټرکټ باندې وساتله زه دا ډیولپ کوم چې دا نور ډسټرکټ برابر کم نو دا به عوامو نه خلاص وای د پی ټی آی چې چا ووټ ورکړی هغو نه هم خلاص وای جواب یې ورته جوړ وای خو افسوس چې ده په هغه شان ذمهواري پوره نه کړه نن که مسلې جوړې دي ټیک ده یو نیم ځای کې مسله راځي خو هغه صرف د دغې وجې نه راغله الحمدلله چې زموږ په علاقه کې آیین ایکسټینډ شو امن قایم شو چې امن قایم شو د ځمکو قیمتونه زیات شول چې ځمکو قیمتونه زیات شول خلکو د ځمکو مسالې لږې ډېرې راوچتې دي خو انشاءالله تعالی وخت سره به دا ټیک شي او باقي موږ د حکومت نه عمده امید ساتو که وی نه کړو عمر زموږ پښتنو ته زموږ پښتنو عزت ورکړی و عمران خان له په 2013 کې صوبایي حکومت ورکړی و که هر څنګه مې د ټولو نه زیات حق به باندې ځکه د پښتنو و چې ده به خبره کوله چې ما کې پیچې کې پولیس چې کړل ما په کې پیچې کې هیلث چې کړو ما په کې پیچې کې ایجوکیشن چې کړو ما په کې پیچې کې روډونه چې کړل نو په دې باندې خو هغه خلک کنوینس شول او نور پاکستانیانو بیا ووټ ورکړو افسوس چې ده نه د خیبر پښتونخوا هغه شان ذمهواري پوره کړه نه د موږ د خبر ډسټرکټ ذمهواري پوره کړه کله په د ملک زه وایم چې دا تکمیل پاکستان او دا تکمیل پاکستان د ډیولپمنٹ کرکټ په هیستوري کې عمران خان وای او کنه وای خلکو به عمران خان یادولې لکه اوس بوټو یادوي چې بوټو کوم انډسټری لګولې په خپل وخت کې په هر یو صحیح نو دا عمران خان ته یو مقاله سره غړې و ځای شوته اوس د دې نه پس زما کې ناراضي چې هغه ملکی حالت داسې ډېره مهرباني الحاج شاجي ګل صاحب تاسو موږ له خپل وخت راکړ ساجد مومن صاحب څنګه چې الحاج صاحب ویلي چې را ډېر توقعات وتینه د پښتنو د عمران خان صاحب نه او پاغي باندې پوره نشل تاسو نه بل پښتنو سره زه اډیشنل غونډه کول غواړم اطلاعات دادي چې صوبایي وزارت خزانه چې د وفاق تخت لیکلی چې تاسو کومې پیسې د قبایلی سیمو لپاره مختص کړي دي فند ورکړی دی موږ ته دا اجازه راکړي چې د کرونا کم صورتحال دی هغه موږ ایمرجنسي فند ته چې کنورټ کو او موږ دغه خرچې ته نه وکړو دغه ته په کوم نظر باندې ګورئ آیا تاسو په خیال باندې دغه پیسې هغه ته کنورټ کول پکار دي کنه د ترقیاتي کارونه هم ډیر ضروری دي یو خدا دا شاجي ګل صاحب ته موږ پروګرام کې خوش آمدیدم وایي دا چې یو خو دا کم د ای پی چې کمې پیسې وي څنګه چې تاسو ته مو ویل چې زموږ په ضلع محمد کې کم 2 غټ پروجیکټس وو هغې باندې څه ورځو دپاره کار ودرېدو اوس واپس په هغې باندې کار هم شروع شو زموږ چې نور کوم سولر ټیوبویلز وو تقریبا 40 هغې باندې هم کار سټاپ شوي وو هغه هم بیرته شروع شو هغه سیز هغه فنډ بیرته واپس هغه چې کوم د ای پی پیسې وي هغه ریلیز شو دي باقي شاجي ګل صاحب چې کومه خبره وکړله زه دا وایم چې ناامیدي چې کومه ده دا نه ده پکار زه شاجي ګل صاحب ته صرف دا وایم چې فاټا سیکټریټ چې هغه زموږ د قبایلو اینی بال تسکلې شولې هغه ختم شو بیا که تاسو وګورئ څنګه د صوبایي الیکشن یو غټه خبره وه هغه الحمدلله وشوله بیا که تاسو وګورئ څنګه چې ما وویلې دلته جوډیشري راتلل او د اف سی آر خاتمه کول امپلیمنټیشن هم موږ وکړو هغلته خو هغه ټیم کې صرف د سرتاج عزیز صاحب ویل چې 2013 کې زموږ دا د منشوري سوه خو هغوی کړي نه وو 2018 کې زه دا یم چې هغه ټول کم برډن وو کم بوج وو هغه ټول تحریک انصاف ته پرېښودو 2018 کې چې موږ رالو موږ ته دومره چیلنجز وو هغه چیلنجز الحمدلله که تاسو وګورئ څنګه چې مو ویللې چې د عدلیې او د خاصدار او د پولیس او دلته د انفراسټرکچر جوړول دا دومره غټ چیلنجز وو څنګه چې ما د پروګرام په سر کې ویللې چې څنګه پاکستان سر اخیری پوښتنه ساجد مومن صاحب ټایم ما سره بیخي کم دی روزګار د ټول نه غټه مسله د قبایلي سیمو د روزګار دپاره د خلکو څه کوئ هلته اوسه پورې 3G 4G تاسو په ټوله قبایلي سیمه کې بحال نه کړی شو او روزګار خلک په دغه ذریعه باندې هم حاصلوي روزګار دپاره ستاسو مین څه ناره ده روزګار دپاره که تاسو وګورئ زموږ مین سیس چې کومه دی موږ د لیزینګ چې کومه پالیسي جوړه کړه انشاءالله دلته دا ټول علاقې به کولاو شي د کاروبار دپاره انویسټر به راشي د خیره سه دلته به دغې دپاره زه دا وایم چې موږ سره یو اپرچونیټي ده بل لارې که تاسو وګورئ زموږ چې څومره مرج ډسټرکټ دي دلته تقریبا 18 نوي چې کوم ډپارټمنټس دي دغه به راځي بیا تاسو که وګورئ زموږ ایجوکیشن او دا څومره ډپارټمنټ دي کې چې څومره پوسټونه
بدلون راځي زمونږ د تحریک انصاف چې کم منشور دی او کم باندې هغوی کار کوي چې موږ به دلته لوکل یوت ته جابز ورکوو د خیره سره نو دغه کې زه دا وایم چې زمونږ څومره ایجوکیټډ یوت دی دغې ته به انشاءالله جابز هم ملاویږي روزګار به ملاویږي چې امن راځي په خپله روزګار شروع کېږي انشاءالله دغې سره سره به د قبایلي سیمې هم راپورته کېږي د خیر ډیره مننه ساجد خان تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو زموږ په پروګرام کې تاسو زموږ سره شرکت وکړو قدرمنو ساجد مومن صاحب تاسو هم واورېده د هغې نه علاوه الحاج شاجګل صاحب هم واورېده او سرتاج عزیز صاحب هم تاسو پروګرام کې واورېده چې د هغوی څه موقف و زه صرف دومره ویل غواړم چې د قبایلي سیمې انضمام په خیبر پښتونخوا کې دا د یو ورځې یا د دوو خبره نه وه یقینا چې د دې دپاره قبایلي عوامو د تیرو 20 کالو راسې خپلې هلې ځلې کړي دي جدوجهد یې کړی دی جلسې جلوسونه یې کړي دي ورکشاپونه سیمینارونه یې کړي دي او واکونه یې کړي دي او د هغې په نتیجه کې چې دی ټول ملک ته او خاص کر سیاسي ګوندونو ته دغه احساس وشو چې قبایلي عوام څه غواړي هغوی دغه کمیټي جوړه کړه د سرتاجي صاحب په مشرۍ کې او د هغې په نتیجه کې خلک دې نتیجې ته ورسېدل او بیا پارلیمنټ په دې باندې آماده شو انضمام وشو خو د انضمام نه پس چې دی دغه انضمام ثمرات قبایلو ته ملاوېدل اگر چې تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي څنګه چې الحاج شاجګل صاحب هم ویلي موږ هم دا موقف دی چې اوسه پورې لا پوره نه دي میلاو شوي خو څنګه چې ساجد مومن صاحب ویلي یقینا دا د یو ورځې کار نه دی او دغه ټول ثمرات چې کوم د پاکستان خلکو ته د 13 او یو کالو کې میلاو شوي دي په یو کال کې یا په یو نیم کال کې قبایلي عوامو ته एकदम میلاوېدی نشي دا داسې نه وي چې ګینې ټول سهولیات چې دی صرف په بیه باندې کېږي په بازار کې به یې واخلي او قبایلي عوامو ته به یې ورکړي نه هلته چې کله انفراسټرکچر جوړېږي هلته به ادارې جوړېږي د عدلیې دپاره ځان له کمپلیکس جوړېږي د پولیس دپاره ځان له جوړېږي د صحت دپاره ځان له جوړېږي او په دغې کې بیا افسران برتي کول په دې کې عوام ملازمین برتي کول او هغوی چې دی په یو داسې ټریک باندې اچول چې په کم ټریک باندې د پاکستان ادارې د 13 او یو کالو راسې روانې دي اوسه پورې چونکې په قبایلي ضلعو کې دغه څه نه و لهذا اوس به نه صرف دا چې دا سلسله به ورځ په ورځ باندې تیزیږي دغه عمل به تیزیږي بلکې په دې کې به شفافیت هم پیدا کیږي دا زموږ امید دی انشاءالله په دې کې به شفافیت هم پیدا کیږي په دې کې به تیزی هم راځي او د دې سره به قبایلي عوامو ته نه صرف سهولتونه میلاویږي بلکې څنګه چې ساجد صاحب په اخیره کې ویلي نو د روزګار دپاره هم د هغوی یو باقاعده پوره پلانینګ شته دی که په دغه پلانینګ باندې پوره عمل درآمد وشي نو یقینا چې قبایلي عوامو ته روزګار هم میلاوېدی شي یو بله خبره زه کول غواړم بلکې 2 خبرې په دې حواله باندې چې قبایلي ځوانانو ته د روزګار دپاره 2 اسانې طریقې دي یو دا چې په قبایلي علاقو کې کوم مایننګ دی د هغې ساجد صاحب ذکر هم وکړو چې دغه صحیح طریقې سره ډیولپ شي او کومه پالیسي حکومت جوړه کړې ده په هغې د لږه غونتې نظرثاني هم وکړي او هغې کې د نور سهولتونه قبایلي ځوانانو دپاره خاص کر پیدا کړی شي چې دوی د دغه روزګار سره وابسته شي نو 50% قبایلي تعلیم یافته ځوانان او بې تعلیمه هم حتی چې انپړ کسان هم په هغې کې لګي او دا د دوی د روزګار ذریعه جوړېدی شي دویمه خبره دا چې د قبایلي علاقو چې کوم د افغانستان سره زمونږ بارډر ایریاز دي او بارډر تجارتي لارې دي راهداریانې دي هغه ټولې کلاوهل غواړي ولې چې د دې نه مخکې د انضمام نه مخکې چې کله دا علاقه فاټا بللی کېدله به نو د دوی د تجارت او د دوی د روزګار زیاتره انحصار چې دی د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې و که دغه بارډر ټریډ ته دوباره وده ورکړی شي دغې ته ترجیح ورکړی شي دغې ته ترقي ورکړی شي نو یقینا چې د روزګار چې کوم بوج په حکومت باندې پرېوتونکی دی دغه بوج به په هغوی باندې نه پرېوځي او دغه خلک به په خپله باندې خپل د روزګار جوګه شي قدرمنو دا 2-3 خبرې وې مختصرا چې تر اوسه پورې ما تاسو ته وکړې د قبایلي علاقې په هکله باندې سرتاج عزیز صاحب چې څنګه وویلي خاص کر د هغه کمیټۍ کومه چې د وزیر اعظم صاحب په مشرۍ کې جوړه ده د نیشنل امپلیمنټیشن کمیټي چې په هغې کې آرمي چیف صاحب شامل دی په هغې کې چې دی ګورنر صاحب شامل دی وزیر اعلی صاحب شامل دی کور کمانډر صاحب شامل دی په کار دا ده چې د دې هر 3 میاشتې کې کم از کم یو میټینګ کېدل ډېر ضروري دي چې دوی د دې جایزه واخلي چې آیا دلته امپلیمنټیشن پروسس چې دی هغه څومره حده پورې صحیح روان دی ولې چې تر اوسه پورې صوبه خو خپل کوششونه کوي خو د صوبې کیپیسټي او بیا په ضلعو کې د ضلعي انتظامي کیپیسټي هغسې نه ده چې هغوی د هغه ټول سهولیات او ضروریات د قبایلي عوامو ته ورسوي او د ټول نه غټه او اخیري خبره چې NFC ایوارډ کې چې کومې 3% دوی ته د ورکړو دوی ته د مختص شوي واده شوې ده چې تاسو ته به درکوو هغه تر اوسه پورې نه دي ورکړی شوي په کار دا ده چې د هغې دپاره فوري ګامونه پورته کړی شي د پروګرام وخت سرته رسي خپل کوربه شمس مومن له اجازت ورکړئ چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان